أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نانی درس کی ان شاء الله العزیز سورة بقرہ رکوع نمبر 25 او آیات نمبر 197 198 199 درې آیاتونه ویلې کېږي ان شاء الله. ابواب البر نه دا چې نو یو لسم حکم ولو د حج او د عمرې متعلق څنګه چې پرونی آیات کې چې نو وړاندې کې تیر شولو چې د حج لپاره چې نو خپل اشهر معلومات معلومه چې نو هغه میاشتې ورځې دي چې د زمانه جاهلیت نه واله زمانه اسلام پورې ټولې د یو شان راغلي. زمانه جاهلیت کې بچنه نو هغه هم د میاشتې وي د حج شوال ذوالقعده او ذوالحجه او زمانه اسلام کوم وخت چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت میلاو شو از دین اسلام شریعت رالو بیا هم د حج د قورز چې نو هغه میاشتې برقرار شي. نو ګویا چې څوک د یکم شوال نه ورستو د حج د پاره چې نو هغه نیت وتړي نو د نیت نو هغه صحیح دی چې احرام وتړلو نیت وکړو دا و صحیح دی. دیو بیا د حج پورې چې نو د احرام کې پاتې کیږي که حج افراد وي یا قران وي یا تمتع وي جو بیا موږ مخکې څنګه پرون تیر درس کې تیر شي ولو چې بیا ځان خپل ځان چې نو د عمرې نو ورسته حلال ولې شي او کچا چې نو هغه د اشهر حرم نه د دینه مخکې شوال نه مخکې چې نو هغه نیت وتړو احرام وتړو نیت وکړلو د حج نو بیا بعضی حضرات شوافی و غیره دغه حضرات وی د سره چې نو هغه دغه حج کېږي نه نیت نه دی صحیح. امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک متعلق بیا هم حج کېږي خو دغه نیت چې نو هغه مکروه تحریمی دی حج چې نو هغه په مکروه تحریمی ګرځي. نو باران دلته وس الله جل جلاله دغه یو لسم حکم چې هغه حج او عمره کول دي هغه ذکر کوي. پرونه مونږ ویلو اته آیاتونو کې دغه متعلق چې تذکره ده. نو الله رب العزت وی الحج اشهر معلومات حج دا چې نو میاشتې دي معلومه چې هغه شوال نه ذوالقعده ذوالحجه لکوټ اختر میاش ذوالقعده خیالي میاش او د لوی اختر میاش. فمن فرض فيهن الحج نو کم کس چې بزان لازم کړلو په دې کې نو هغه حج چې په دې میاشتو کې د حج یعنی اراده وکړله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. الله جل جلاله چې احرام دی وتړلو نو فلا رفث بیا به رفث نه کوي. رفث ته ویل کېږي نو رفث ویل کېږي چې نو هغه کولاو خبرو ته یعنی داسې خبره چې هغه دوایي وي د جنو جما طرف ته پیجنو مایل کیږي خزه خاون چې نو هغه خپل کې کم باز خبرې خېڅې چې نو هغه کوي چې داغه نه اورستو بیا دوی چې نو جما طرف ته مایل شي نو دې ته ویل کېږي رفث. رفث چې نو هغه اصل کې به خزه خاون میلاوي دوه ته دغه ته ویل کېږي. اوس هر هغه خبره چې هغه دغه سبب ګرځي دې طرف وسویل کېږي. نو الله جل جلاله هو چې کله احرام دی واغستو نو تا باندې یو څو پابندۍ چې نو هغه لاګو شولې چې په دغه پابندیانو کې یو پابندي هغه دا هم ده چې ته به اوس د خپل کور والا سره نه جما کولی شي او نه هغه خبرې چې نو هغه سره کولی شي چې هغه دوای ان الجما چې هغه د جما چې نو هغه ذریعه جوړیږي. دا داسې نه لکه څنګه چې تکبیر تحریمه سره د مانځه لپاره وتړي په د باندې حلال شیزونه چې نو هغه حرام شي لکه خوراک کول اسکاک کول خبرې کول یو خوا بل خواتلل دا ټول چې نو جایز شیزونه دي. خو چې کله انسان چې نو هغه تکبیر تحریمه وتړله
د باندې دا جایز شیزونه چې دی نو هغه حرام شولو. نو دقه شانتې حج کې چې کله سړی چې دی نو هغه احرام وتړي تلبیه ووایي نو دی اوس محرم شولو، د لپاره چې دی نو دا کارونه ناجایز شول. نو تقریبا شپږ خبرې داسې دي چې په هغه حالت احرام کې د هغه د احرام نه مخکې جایز وي، خو احرام چې کله وتړلی شي نو د احرام د تړل نه وروستو هغه په سړی باندې ناجایز شي. نو یو په هغې کې رفض، د خپل کور والا سره چې دی نو هغه داسې خبرې کول چې هغه چې دی نو جما کول یا د جما متعلق چې دی نو هغه ګپ شپ د هغه خبرې لګول. دویم چې دی نو هغه د دغه کې د خپل کو چې دی نو خوشبو لګول. دریم چې دی نو هغه نوکونه ویښته وغیره چې دی نو هغه واړه کولو. نو دا درې چې دی نو هغه دا شولو. او څلورم حکم چې دی نو هغه سره فسوق ګناه چې دی نو هغه کولو. اوس ګناه فسوق هغه هر ګناه ته چې دی نو هغه ویلی کېږي، نو دا چې دی نو نه کول. اوس دا خبرې چې دی نو هغه د سړي او د ښځې دواړو دپاره چې دی نو هغه مشترکه دي. نو باید دې څلور واړه کارونه چې دی نو هغه دواړه ځان ساتي چې احرام یې وتړلو دا حلال شیزونه چې دی نو هغه د دوی دپاره حرام شولو. او پنځم شپږم دا هغه صرف د سړي دپاره چې دی نو هغه خاص دی، ګنډلې شوي چې دی نو هغه جامې اغوستل. سړی دپاره چې دی نو هغه بیا د دغه احرام کې اچول دا چې دی نو هغه ناجایز دی. که دا ګنډلې شوي جامې چې دی نو هغه واغوستلې او ثابته ورځ چې دی نو هغه یې تېره کړله نو بیا به پرې دم راځي. که د ورځې نه په کمه حصه وي نو بیا به د هغې په قدر په ده باندې چې دی نو هغه صدقه راځي. او شپږم چې کله چې دی نو هغه سړی دغه وکړي نو احرام واغوندي، نو احرام د اغوستلو نه وروستو د ده دپاره سر پټول او مخ پټول دا چې دی نو هغه په ده باندې که ده په احرام په حالت کې سر او مخ چې دی نو هغه یې پټ کړلو نو د سر او مخ پټولو سره که ثابته ورځ چې دی نو هغه یې داسې وکړل بیا به پرې دم راځي، او که ثابته ورځ نه د ورځې نه په کمه حصه نو بیا به پرې دم چې دی نو هغه نه راځي، صدقه چې دی نو هغه به پرې راځي. نو ځکه ویلی کېږي الله رب العزت فرمایي فلا رفث، بیا چې دی نو نه جما کولی شي نه د جما متعلق خبرې کولی شي. ولا فسوق، او نه چې دی نو هغه د ګناه. فسوق د فسق جمع ده، او فسق ویلی کېږي خروج ته، نافرمانۍ ته. دلته د فسوق نه مراد هر ګناه چې دی نو هغه ګناه چې هغه د ده دپاره چې دی نو هغه څه وي مخکې نه آسې هم ناجایز او اوس په حالت د احرام کې کوي، نو د دغې ځای د برکته د احرام د برکته هغه ګناه چې دی نو هغه نور هم زیات سیوا شولو. لکه مثال په طور کې رمضان المبارک اوس ګناه آسیم ګناه دی، خو رمضان المبارک کې بیا د هغې ګناه څنګه چې ثواب سیوا کېږي داسې ګناه هم نور سیوا شولو. او بعضې حضرات وایي چې فسوق نه مراد دا دی چې کم شیزونه حلال ول خو د احرام په وجه په ده حرام شول او دی بیا د هغې استعمال کوي نو دا د باندې ناجایز دی. ولا جدال فی الحج، او نه به جګړې کوي چې دی نو هغه په حج په دوران کې دی به چا سره چې دی نو هغه جنګ دا چې دی نو هغه به نه کوي. اوس دغه جنګ نو دا د خپل رفقا د ده سره چې کم ملګري تلي د هغوی سره هم کیدی شي، دا جنګ چې دی نو هلته د نور چا سره هم کیدلی شي. نو د حج دوران یې دا داسې نه چې هلته احرام سړی اغوستی الله جل جلاله کور ته چې نو هغې ته تلی، نو په دغه صورت کې به دی دا خبرې نه کوي، الله پاک ته به د اجز چې نو هغه خپل اختیاروي، هلته به اکړ او تکبر چې نو هغه نه کوي. نو که بل څوک د تیزو خبر وکړي خو دی به چې نو هغه تیزو خبره دا نه کوي. اوس دلته الله جل جلاله وایي ګورئ لا رفث ولا فسوق ولا جدال. رفث نو هغې مقدم کو، کله چې سړی چې نو احرام واغوندي نو دا کافي دورانیه ده، بیا په دغه دورانیه کې چې نو پوره ورځ یوځي، بیا د دغه ورځو نه وروستو چې نو هغه په عرفات کې په مینا کې مزدلفه کې دې ځایونو کې بیا د ښځه خاوند دوی چې نو هغه یو ځای کېږي هم، نو چې کله دوی بیا یو ځای کېږي په منځ کې چې نو هغه دورانیه وخت هم وتلی دی، نو عمومي طور په دغه وخت کې اکثر خلکو چې نو هغه کور طرف ته چې نو هغه میلان کېږي. نو الله جل جلاله د ټولو نه مخکې دا ذکر کو فلا رفث، که دغه وخت کې تاسو میلا هم یو ځای شولی ګورئ داسې قسم خبرې یا د قسم حرکت چې دی نو هغه به نه کوئ. ولا فسوق، نافرمانی چې دی نو هغه به نه کوي. کله چې داسې ګڼه وغیره او هر سړی چې دی نو هغه خپل یو طرف ته مایلی، نو بعضې کرته اکثر خلک د داسې موقع د ګڼې نه چې دی نو هغه فایده واخلي،
څوک چې نو هغه ګناه کار کې چا نه جب وهي چا نه غلا وکړي چا نه څه وکړي نو الله وی دغه به ګډه همي چا نه به څه شی پاتې کېږي هم خلک به نو عبادت دغه کې مشغول همي نو آسې نه چې ته ووایې چې دا اوس موقع ده نو موقع نه به فایده دغه غلطه نه لې فلا فسوقه نافرماني چې دی نو هغه به نه کړي ولا جداله او کله چې نو هغه دغه شانتې څوک کوي نو بعضې کرته خلک یې چې ونیسي چې بیا یې وهي جنګ او جګړې کوي نو الله جل جلاله وی ولا جداله په داسې صورت کې به ورسره ته بیا جدال هم نه کوي بلکې ته به بیا پرېږدې او ځان چې دی نو هغه به د دې حرکاتو نه چې نو هغه ساتي وما تفعلوا من خیر یعلمه الله بیا الله رب العزت وی او څه چې کوئ تاسو نیکي الله رب العزت په هغې باندې پوهه دی مخکې کارونه چې دی نو هغه د نفي ول اوس د دې خوا چې دی نو د اثبات څومره هم چې د نیکۍ کارونه تاسو کې دا ټول د الله جل جلاله په علم کې دي وتزودوا فإن خیر زاد التقوى واتقون یا اولی الالباب د متعلق چې دی نو هغه تفاسیر کو جلالین کې د نور حضرات تفاسیر چې نو هغه شان نزول لیکلی دی وې د یمن کسان ولو د هغوی به دا چل کولو چې کله به د حج دپاره راتللو نو کور د میدان سره چې نو هغه اسباب خوراک توشه چې دی نو دا به یې نه راغوستله ویې چې نه الله مهربانه ذات دی زموږ د الله په ذات باندې چې دی نو هغه توکل دی نو چونکې انسان سره ضرورت چې دی نو هغه لیکلی شوي دي خوراک څښاک دا چې نو هغه سړی په هر صورت که د مړی پروت وي خدای خوراک به کوي دی وکې کېږي نو بعضې ضرورتونه د انسان داسې دي دا چې نو په هېڅ صورت کې هم سړی دی نه باقي نشي پاتې کېدلی نو دوی به چې کله ځان سره په هغه وخت کې توخه د هر څه به اسباب نه راغوستل وي دا د توکل خلاف دی بیا به په لارې چې نو هغه د یو نه به سوال کو د بل نه به سوال کو او خصوصا بیا په هغه وخت کې چې نو هغه سفر چې هغه ټولې پیدل وي او د اوښانو د اوسانو چې نو هغه سورلی سفر وي په میاشتې به چې نو هغه لګېدلې نو هر سړی به په خپل قدر د خپل ضرورت مطابق شیز راغوسته نو د هغه به چې نور کسانو بیا اخیستو نو هغه ته به تنګي راتلله لکه اوس مثال په طور کې زمونږ خلک چې دی ځي نو دی ځان سره په حساب باندې چې نو هغه پیسې چې نو روغې کې ریالونه ځان سره والي اوس بل کس ورته وایي چې یاره ماله دې دومره راکړه زما سره نشته نو دغه نور کسان به بیا په حرج کې اچول نو الله جل جلاله وایي چې کله تاسو داسې ځئ نو تزودو ځان سره توخه چې دی نو اخلئ اسباب استعمالول دا چې دی نو د توکل منافي نه دي توکل اسباب به استعمال کړي او بیا به توکل د الله په ذات عالیه باندې چې دی نو هغه ساتي چې دا ما یو سبب استعمال کړی خو دا څه کولی نه شي څه چې کوي د هغه د الله ذات کوي نو ځکه الله وی تزودو دنیا ده دنیا دار الاسباب ده ځان سره اسباب توخه چې دی نو هغه واخلئ فإن خیر زاد التقوى او بهترینه توخه هغه تقوا ده پرهیزګاري ده ځان چې دی نو هغه ساتل دي یعنی سوال نه کول دي واتقون یا اولی الالباب او ای د عقل خاوندانو زمانه ویریږئ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اوس دې ځکه الله جل جلاله یو بل چې نو هغه عقیدې باندې رسم باندې رد کوي د کافرو چې نو هغه دا طور طریقه وه دوی به چې کله حج له لاړل نو په موسم حج کې به دوی بیا مختلف چې نو هغه تجارتونه کولو بیا به دوی د هغه ځای کې چې نو هغه نمایشونه هم لګولو په هغې کې به هر سړی چې نو هغه د خپل ملک د خپل علاقې چې نو هغه سامانونه د هغې نمایش به یې کولو نو بیا اسلام چې کله رالو نو د هغوی په دغې بعضې رسمونو باندې اسلام چې نو رد وکړلو چې دا کارونه هغه صحیح نه دي نو بیا چې کله صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین حج لتلل نو د هغوی په ذهن کې دا رالو چې شاید موږ او مخکې به دې دورانیه کې تجارت کولو نو آیا د دغه تجارت به اوس هم ناجایز وي نو الله جل جلاله فرمایل لیس علیکم جناح ان تبتغوا تاسو باندې په دې کې ګناه نشته که تاسو هلته په تلاش کې فضلا من ربکم د خپل رب چې نه فضل یعنی مال او د چې نو هغه دولت په تجارت په ذریعه سره په دې کې څه ګناه نشته خدای ته الله پاک وي تبتغوا فضلا من ربکم دا به د الله په خپل ځان باندې احسان ګڼئ دې دپاره به د حج احکام په هغې کې به جنې نو کمې کوتئ دا به نه راولئ او دې ته به چې نو هغه په دومره توجه د ټوله توجه به دې له هم نه ورکوئ بلکې بعضې صورتونه که چېرته د ضرورت مطابق نو هغه کولی شي آل د ستا دپاره څه څیزونه د اخیستلو چې نو هغه ضرورت یې کولی شي خو دا نه چې اوس د دې ځای نه ځي او خامخا به چې نو هغه به دا کوي او بیا دلته ټول خلک چې نو هغه په تمه وي چې څومره کسان چې نو هغه یې د هغو ورته بیا دا وایي چې واپس کړي نو هغه راځئ نو چې واپس راځئ ماله به چې نو دا شیزونه راوړي څوک وایي جانمازونه به راوړي او څوک بیا هلته په بازارونو کې ګرځي ګوتۍ او امیلونه او دا اخلي دې چې نو هغه حکم نشته فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم
من قبله لمن الضالین. الله وایي چې کله بیا تاسو د عرفات نه چې نو هغه راځئ نو حج کې چې نو هغه درې شیزونه فرض دي وي: احرام، طواف زیارت، وقوف عرفه. دا چې نو هغه په حج کې فرض دي. نو وایي کله چې تاسو عرفات ته لاړئ او په عرفات کې ور دی نو هلته به د الله جل جلاله چې دی نو هغه ذکر کوئ، هلته به چې نو قیام کوئ. بیا د هغه چې نو هغه ذکر د متعلق چې نو حضرات لیکلي وایي هلته ذکر په ولاړه باندې چې نو هغه ډېر افضل دی. په ځای د ناسته باندې په ولاړه چې دی نو هغه ذکر کول دا چې نو افضل دی. او که څوک کښېني نو څه حرج پکې نشته. نو چې د عرفات نه بیا راځئ نو بیا به تاسو چې نو هغه مشعر حرام چې دی نو هغه راځئ، کم چې مزدلفې سره دی او د هغې ته جبل قزح چې دی نو هغه ویلی کېږي. نو جبل قزح خواته چې دی نو هلته به بیا راشئ. واذکروه کما هداکم، الله جل جلاله ذکر کوئ، الله رب العزت یادوئ څنګه چې تاسو ته الله پاک هدایت کړی د هغې. وان کنتم من قبله لمن الضالین، اگر چې تاسو د دې نه مخکې ناخبره وئ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله. دې ځکه بس الله جل جلاله د هغوی د رسم یو بل چې دی نو هغه تردید کوي. هغه دا دی چې د مکې قریشو دوی به چې څومره حج کولو نو دوی به خپل حج ټول چې دی نو هغه د حرم سره ګیر چاپېره په دې کې دایر ساتلو. دو به نحن قطین الله، مونږ د الله د کور چې دی نو هغه ګاونډیان یو، مونږ د الله د کور چې دی نو هغه پړوسیان یو، مونږ به د حرم نه بهر چې دی نو هغه نه وځو. دو به د ځان دپاره چې دی نو هغه دا فخر ګڼلو. باقي نور خلک به چې دی نو هغوی به تلل، د هغوی به عرفات چې دی نو په هغې کې به قیام کولو، وقوف عرفه به یې کولو. دوی به خپل قیام، وقوف او دغه شانتې شپه دا دواړه به چې دی نو هغې په مزدلفه کې تېروله. مزدلفې نه بهر ته چې دی نو هغه به دوی نه وتلو او دوی به دا ځان دپاره چې دی نو باعث فخر هم ګڼلو. نو الله جل جلاله د دغې چې نو هغه رد وکړلو. الله جل جلاله ورته ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تاسو هم د هغه ځای نه چې نو هغه واپسې اختیاروئ د کم ځای نه چې نور خلک راځي. یعنی وقوف عرفه او عرفات میدان دا چې نو د مکې د حرم نه بهر دی. مزدلفه دا چې نو حرم کې داخله ده او هر چې عرفات دی نو دا بهر دی، دی ته په هند کې دی. نو ځکه الله وی ثم افیضوا، تاسو دا کومه طریقه چې دی نو دا نه ده پکار. ګوره دلته تاسو ټول راغلي، ټولو یو شانتې احرام اغوستی، ټول یو شانتې چې نو خوراک او څښاک کې د ټولو دپاره یو شانتې په ځمکه چې نو هغه سملاستل نی. نو چې کله ستاسو په دې ټولو شیزونو کې الله پاک یو شانتې کړی نو دلته مالدار او غریب نشتی، دلته هوښیار او چې نو هغه جاهل نشتی، دلته تور او سپین د دې چې دی نو هغه تمیز نشته. دا تمیز چې نو هغه ورکوي. او بیا خصوصا چې تاسو په داسې ځای کې نو په دې کې متکبرانه چې دی نو هغه انداز د سره مې اختیاروئ چې زما به ځان له جدا خصوصي ځای او ستاسو به ځان له جدا چې دی نو هغه خصوصي ځای نه، ټول به دلته چې نو هغه یو شانتې. مزدلفه کې چې دی نو هغه حج نه کېږي. حج به چې دی نو هغه په کوم ځای کې کېږي؟ په عرفات کې. چا چې وقوف عرفه ونه کړلو د دې سړي چې دی نو هغه حج ونه شولو. نو تاسو به ټول عرفات ته ځئ. بیا د سیم نه تاسو چې به کوم ځای کې به خپل عبادت کوو، ستاسو د غذای چې دی نو هغه هم قابل عبادت دی. هلته به تاسو چې نو عرفات کې به ثابته ورځ تېر کوئ. ماښام چې څنګه بانګ وویلی شي، غروب چې دی نو هغه وشي، د هغه ځای نه به ټول خلک را روان شئ. په لاره باندې چې دی نو هغه لمونځ به نه کوئ، تاسو به سیده چې دی نو ځان مزدلفې ته راورسوئ. مزدلفه کې به بیا چې دی نو وقوف شپه تېرول دا واجب دی. هلته به تاسو بیا چې دی نو د ماښام او د ماسخوتن لمونځ وکئ. اصل مخکې چې نو هغه مونږ ویلو چې عبادت د قبلې کې مونږ دا خبرې کړو چې عبادت اصل کې نوم چې دی نو هغه د اطاعت دی. اوس که دې څه وکتلی شي نو څوک چې په سستۍ سره لمونځ دی نو هغه قضا کړي نو 2 کروړه 88 کاله چې دی نو هغه ته به سزا میلاویږي. اوس دلته حکم د الله دا دی چې توی خود جان بوج کر تو په لاره کې چې نو هغه لمونځ نه کړي. که په لاره کې د مزدلفې په لاره کې ته د ماښام لمونځ وکړو نو ګناهګار شولې. حکم دا دی بس مونځ نو په ټیم باندې اولا دی. دلته الله وایي نه په ټیم به نه کړي. ماښام لمونځ به چې دی نو هغه په وروسته د ماسخوتن په مازده په ټیم کې چې نو هغه کې چې څو پورې مزدلفې ته چې دی نو هلته نه یې رسېدلی. نو ځکه الله پاک د قریشو په دغې عقیدې رد وکړلو چې وقوف عرفه دا به تاسو هلته په عرفات کوئ، بیا به د هغې نه وروسته چې نو هغه مزدلفې ته راځئ. نو الله ورته وویل ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بیا تاسو د هغه ځای نه راواپس شئ کوم ځای نه چې نور خلک چې نو هغه راواپس شول. واستغفر الله، الله نه بخښنه غواړئ. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله پاک چې دی نو بخونکی مهربانه دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي.
الحج اشهر معلومات د حج یو څو میاشتې د معلومي فمن فرض فيهن الحج پس څوک چې نو په دې میاشتو کې اراده وکړي د حج فلا رفث نو نه دی جایز دغه د پاره کورواله خزو سره ولا فسوق او نه ګناه کول ولا جدال فی الحج او نه جنگ جګړې کول د حج په ورځو کې وما تفعلوا او هغه څه چې کوي تاسو من خیرین د نیکینه یعلمه الله نه پوهیږي پاغي الله پاک وتزودوا او توخه واخلئ ځان سره فإن خیر الزاد التقوى بشک چې نو غوره توخه هغه پرهیزګاري تقوا ده واتقوني ويرګي زمانه یا اولي الالباب د عقل خاوندانو لیس علیکم جناح نشته پتا سبانه سګنا ان تبتغوا دا چې ولټوي تاسو فضلا فضل من ربکم د خپل رب فاذا افضتم من عرفات پس هر کله چې تاسو اوځي واپس شي د عرفات نه فذكر الله نو یاد کړئ الله عند المشعر الحرام بخوا د مشعر حرام کې وذكروه او یاد کړئ هغه الله لره کما هداکم څنګه چې هدایت کړي تاسو ته وان کنتم اگر چې وای تاسو من قبله مخکې د دینه لمن الضالین لدخنا خبرونه ثم افیزو بیا چې نو واپس شي من حيث افاز الناس دا غزینه چې کم زینه واپس فل خلقو واستغفر الله او بخنه غواړي د الله نه ان الله یقینا الله پاک غفور رحیم بخون کې مهربان دی